بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ناخمان سره زیم له حزلی او زیم عرفان خان. عرفان صاحب عمومي توګه چې جرمونه کیږي نو دغه سره یو نقطه دا اوچتیږي چې د دې لپاره قانون نشته یا قانون کې سقم دی. جی زیاتره جرایم چې کوم دي هغه د انساني رویو ناراضي نه چې د قانون د کمی د لازم راځي مکمل لکه دا کې هغه کې دا سبب نه خو زیاتره د انساني رویو جوړي قانون ضروری وي د هر جرم د خاتمه لپاره نو به په یورپی ملکونو کې با اړو جرم نه کېدی ځکه چې البته د هر جرم متعلق وضاحت سره قانون موجود دی او په قانون باندې عمل درآمد هم کیږي خو د هغه باوجود هل تغلام کیږي هل ته په زنانو تشدد هم کیږي هل ته د ماشومان سره د ریپ کیسونه مرাজি حالانکه د دې سيزون د پر الته سخت قوانين دي دغه رنګ په پاکستان کې هم عمومي توګه یو دا خبر راځي چې قانون جوړ کړي خو د دې قانون سره تړلې یو سي او انساني رویه بدلول هغه رویه بدلیږي کنه بلکې په هغه رویو کې د بدلیدو په ځای نور هم سخواله راځي نن زمونږ رویه چې موضوع چې کومه دا چې د زنانو باندې د تشدد نه پس د قتل عام وارداتونه عام شوي دي په دې په خبر کې پتاوس ته پتا و پرون دلته د چړیاګر سره خوا کې پېښور یونیورسيټي سره جوخ په د قضای کې د یو زنانه مړې موندلې شو ینګ جنیوا روډ د پاسه پرتا و ټیک یواز دا نه و ورپسې د پېښور کې بل مړې هم نن د زنانه د قرنګ د تشدد د لارې وشتل شو د مړه دا پتن لګی دا به سوق و دا لکه د پتم به ولګی چې دا سوق نن په سواد کې لګم چې بمخ کې یو سوال جواب را دغه را لچیرالته یو زنانه چې او زنانه مونډل شوی دا نن موږ د یو واقعیت ذکر کوو به وګورو چې دا واقعیت کیږي والے آیا د زنانه وجه سره نور مقدم دی وکي په سوشل میډیا په لوکل او په انټرنیشنل میډیا په ټولو باندې په ټاپ ټرند کې د سور زونه ده او هغه نور مقدم د قازقستان او د نور بلا ملکونو کې پلار سفیر پاتې شو فارن سرویسز یعنی سی اس اس کړو او پاغې نه پسوس ریټایر شو او د هغه ویش کلنه لور وا د هغه د ویش کلنه لور د اختر نه یو ورځ مخکې د کراچۍ یو لوی سرمایه‌کار چې د هغه زوی په اسلام آباد کې اوسېده او هغه خپل کور ته راوغختله او په هغه کې هغه د وجلو کوشش وکړ پاغي کې د جینې منډه کړه د کړکۍ نه ټوپ او د کړکۍ نه لاندې چې ورزه د خپم خو شو د هغه باوجود دالک پسې ورلې راویني ولا او د هغه نه پس هغه اوجله او د هغه نه سر کټ کله چې پولیس غزي ته ورلل نو په هغه ځای کې د جینې د سر د دې تن 15 فوټه پاسه باندې جدا پروت یعنی صرف دا نه چې هغه مړی ولا کټ کړي و دا واقعیات د اسلام آباد یو الیټ کلاس کې کړي دا کوم ملک چې وجلې دا د الک امریکاني سټیزن دی لکه خود تعلیم یافتم دی او تراپیست دی دا خلک چې ذهني بیماران شي د هغه ورته علاج کوي د دې وجینا د زنانو د تحفظ د کال 2014 قانون هم موجود دی پولیس هم موجود دي دا قوانین د لپاره رولز هم جوړ شوي دي هر څه شته عدالت هم شته خو انساني رویه ده چې هغه د امریکای شهري چې پاکستاني نژاد دی هغه یو زنانه زمنګ د غوتاوس ته مویل چې په دې زو سره چریګر سره چې کوم وجل شو نو دا خو صرف وشتلې و هغه نه خو سر کټ کړي نه صرف د معاشره کې ډېر زیات دغه شانتي واقعیات ریپورت کیږي تاسو د ریپ د کیسونو ذکر وکړو یو ریپورت کتو چې ټول په دنیا کې ټول نه زیات ریپ کیسز چې نو هغه په امریکا کې کیږي صحیح ده هغه څومره ترقی یافته ملک دی هغه تاسو اندازه ولګوي خو کیسونه هلته ټول نه زیات کیږي دلته بیا موږ راځو خپل معاشره ته د پاکستان موږ خبره کوو بیا خیبر پختونخوا خبره کوو چې دلته واقعیات کیږي دلته یو بیان سو کور کې د کپلو د جامو متعلق نو په هغه باندې ډېر زیاته هنګامه جوړ شي د پرایم منسٹر صاحب دغه بیان حواله ورکوم چې کوم دلته د ډیرو زیاتو واقعیاتو نتیجه دا وی چې دلته زنانه کپلې ټیک نه چي زه دې سره یو څو دوه نور واقعي تړم تاسو د نور مقدم د واقعي ذکر وکړو چې دا په اسلام آباد کې شوې ده په کیپټل کې شوې ده د کوم خاندان په سره شوې ده نو ځکه هغه دا وخت کې د نېشنل میډیا انټرنیشنل میډیا هغه د څلور ورځو نه را روانه ده موضوع ده او هغه باندې بحث او ډیبیټ کیږي په 20 جون نن یو میاش مخ کې
د دې خیبر پختونخوا ضلع کوهاټ کې یو واقعه رااله. واقعه دا چې هلته پی اف بیس دی، هغه کې دننه کوارټر دي، افیسر میس دی او هغه کې بیا سیول کوارټرز دي. هغه کې یو سرفراز نومې سړی چې د هغه کور کې یو ماشوم لور د 20 کالو یا د نور اف ایس سی سټوډنټ چې کم اف آی آر درج شوی، موږ د هغې خبره کوو. تاڼه کینټ تاڼه کې چې کم اف آی آر درج دی، هغې کې دا وایي چې مور وایي چې زه بهر ملاستوم، د ورځې دا واقعه شوې ده، نامعلومه کسان راغلي دي، هغه کمرې ته ننوتي دي. هلته چې کوم 20 کلنه جینۍ ده، ارهام نوم دی د هغې په مخ باندې تیزاب اچولی شوي دي او هغه بیا حالت د هغې سیریس و، هغه سی ام ایچ ته وړلی شوې ده. هلته نه ورځ دوه پس بیا هغه راولې ده د پېښور برن سنټر کې پرته وه او 2 ورځې مخکې د هغې د پېښور برن سنټر کې د هغې ډیت وشو، هغه په حق باندې ورسېدله. د هغې مخ چې دی نو هغه ټول سوځېدلی و. دغه تصویر د وجود مونږ هغه نشو ښودلی، لکه د وجود څه نور حصې هم رپورټ وایي چې دغه شوی دی. بلکل اوس هغه په نېشنل میډیا باندې ما چېرته دا خبر ونه کتو چې هغه رپورټ شوی دی. هغه دې ځای ته دومره کورج ورکوي نه ورکوي، هغه د سوشل میډیا د لارې خو خور شوی ضرور دی، خو د خلکو بیا په دې کې ډېر زیات انټرسټ به نه وي نه دی. موږ څو ورځونه مسلسل دا فالو کولو چې آیا دغه واقعه دغه پیښه کله مخې ته راغله، د دې اف آی آر درج شوی دی، علاقه کم ځای ده، کینټ ایریا ده، صحیح ده، ډېر زیات سنسټیو ایریا ده، ډېر زیات محفوظ ترین علاقه ده. په هغې کې یو داسې واقعه کېږي چې هغې کې کریمینلز جرایم پیشه خلک د بهر نه نشي راتلی، جرم نشي کولی. په دغه حدودو کې دننه دا واقعه شوې ده. شخصیات په دې کې بااثره خلک وي چې شامل دي، ملوث دي. هغه د دې واقعې د پټولو د دباولو کوشش کوي، هغه په پولیس باندې ډي پی او باندې هم د دباو اچي چې تاسو دې ته ډېر زیات اهمیت مو ورکوي. په لوکل ریپورټرز باندې خلکو باندې هم ډیر زیات دباو اچي چې تاسو مو ریپورټ کوي. مختلف اوس پای کې تحقیقات پولیس وایي چې موږ روان کړي دي او روان دي. خو تاسو ته وایم چې د ورځې واقعیا کیږي، سی سی ټي وي کیمراز هلته لګېدلي دي، خلک چې کله زی کورته ننوځي باقاعده د هغې ریکارډ به موجود وي. یو کار ضرور شوی دی چې په کوم ورځ دغه واقعه کېږي نو کوم چې همیشه 24 اورز 24 غنټې په دغه ځای کې په دغه حدودو کې سنسټیو علاقه ده، سکیورټي موجود وي. هغه وخت کې دغه سکیورټي هلته نه و موجود، خو کیمرو ریکارډینګ به ضرور موجود وي. اوس پورې باغې کې پولیس هیڅ قسمه پیشرفت نه ده راغلی چې هغه کې څوک دي. خو زموږ اطلاعات دا دي چې په دغه ایریا کې چې کوم بااثره شخصیات یا خلک اوسېږي، د هغوی د کور والا څخه خلک په دې کې ضرور ملوث دي. نو لږ ډډه کوي او بل کم کس چې نو هغه غریب کس دی، دغه دومره اکسس نشته، هغه دی هم د خیبر پختونخوا نه ده، رحیم یار خان. نو ځکه دغه خبره دومره څوک نه اوري. یو دا واقعه یو داسې په 8 جولای باندې په ډیر اسماعیل خان کې ټاون علاقه ده چې هلته نه یو جینۍ، یو زنانه راغلي وادله، مستغیثه نوم یې دی، د هغې سره بیا خپله اورېره وي، هغه راغلي وادله او هغه روټۍ وخوري او واپس کور ته روان وي. نو هلته نه د وسلې سره خلک راغلي دي، هغه جینۍ د هغې کپړې شلولي دي، د هغې بېعزتي کړې ده، هغه یې بربنډه کړې ده سرعام د ولس مخې ته او بیا هغه د هغه ځای نه تښتېدلي دي. اوس دغه خلک چې دي چې هغه بیا پولیس طرف ته د پولیس حوالې سره د هغې ته د هغې دومره اکسس نه وي، هغه د هغې چې کوم مجرمان وي هغه ډېر زیات بااثره وي، د هغې خلاف پولیس هم کاروایي بیا نه کوي، د هغې نه ډډه کوي. نو لحاظ صاحب دغه واقعه چې کومه شوې ده په هغې کې څه خلک ملوث دي، کوم اف آی آر شوی دی، کوم په هغې کې دفعات لګېدلي دي، په هغې باندې به هم تفصیلي ذکر کوو چې د دې شاته کوم محرکات دي. موږ سره یو مهم خبر دا وخت کې راغلی دی، یو وړه شان دماغ. ویلکم بیک ټو د شو. په زنانو د تشدد عرفان صاحب معاشرتي رویې باندې خبر کوو، تاسو خو په تفصیل سره ذکر وکړو د ډیره اسماعیل خان او د کوهاټ کیسه. دا صرف د ډیره اسماعیل خان یا د کوهاټ واقعه نه ده، دا واقعه په 400 کې هم شوې ده، دا واقعه په مردان کې هم شوې ده، دا واقعه زمونږ په کلو کې هم شوې ده. ما ته یو داسې واقعي هم لکه علم دی چې هغه ریپورټ شوې نه ده چې په هغې کې زنانه د کرسۍ پورې تړلې شوې ده، بیا د کرسۍ دا دواړه مخکینۍ خپې په بالټو کې ښودې شوي دي او هغې کې اوبه اچولې شوي او هغې له کرنټ ورکړی دی. یعنی د کرنټ د تشدد دام یو واقع شوې ده. داسې هم واقع شوې ده
چې پاغي کې زنانا ودوا پکې کرنٹ ورکړیو او هغه پر پاسه را غورځولې ده د ډنډي والا چې کم پکې ده او پاغي رنګه هغه مړه کړې ده د تشدد د واقع د یوازې نه چکیږي خو زنانه زمنګ په معاشره کې د ټول نه کمزور مخلوق ګڼل کېږي د دې وجې نه د هغې متعلق د هغې د تحفظ متعلق دا خبره یو عام واقعه ده چې او خلک وي بس ګوره د نور مقدم کیس کې تاسو ته ټول خلک دا وایي چې د دوی واده نه وشوی وګوره د یو بل سره درې څلورو کالو نه تعلق د جینۍ نه واخه دا د هلک کور ته تللی وه بېشکه به جینۍ کې دا ده خو موږ چېرته په دې هلک هم دا الزام را کړی چې د یاره او د هلک هم د جینۍ راوستې ده که نه دې جرم کې خو دا هم برابر شریک دی که نه جی مطلب تشدد زنانه کېږي نو بیا پکار چې دواړو سره یو قسمه سزا وي نه هلک باچا دی هلک د ګرځي خو نه دا به زنانه د هغې دپاره کېږي دا تاسو چې کوم د ډي خان واقعه بیانه کړله دا ما زنانه چې کومه ده چې د هغې د کپړو هغه یو حصې وړې ده جی جی لږ راته ده ووایه دا د دې لپاره د ټول عمر د ټول نه غټ پیغور دی که نه دی چې دا به د هغې دوی چې یاره په تشدد یې وکړو تا چې څنګه ویل چې کپړې تې ویستلې او بیا ورسره دا وکړو د ګلاس بلم دغه ذکر کوو چې کوم د اف آی آر به موږ ذکر کوو او دغه ډي خان کې د نن نه درې څلور کاله مخکې یو بل واقعه شوې وه که تاسو ته یاد وي چې هغې کې هم یو مظلومه یو معصومه یو بېګناه جینۍ د هغې سره ظلم زیاتې شوی د هغې نه کپړې دې ایستلې شوې بیا څه چلو شو چې هغې کې کوم خلک ملوثون هغه باسر هغه په حکومت کې صحیح ده هغه د حکمران جماعت سره د هغې تعلق دی چې کله بیا خبره پولیس ته لاړله چونکې خلک په حکومت کې وو چونکې ټول ادارې د هغې په کنټرول کې وي هغه هلته نه بیا ډي پي او صاحب بیا پولیس لاس اوچت کړل ځکه که څه یې ویلی نو هغې بیا څه کولو هغې بیا دلته راولو چې ته سی پي او کې رپورټ کړه ځکه چې ته به نور کار نه کوې ځکه چې تا د حکومت یو باسره سړي ته لاس اچولی ځکه چې تا د هغه بېعزتي کړې ده اوس تاسو دغه د بېعزتۍ خبره کوي هغې باندې به راځو چې یاره د هغې ټول عمر د هغې ټول ژوند په هغه معاشره کې په هغه ځای کې بیا د اوسېدو پاتې نه شي چا سره د سترګو لګولو پاتې نه شي د هغه پوره خاندان اوس هغه یو واقعه وه هغه بیا هیره شوله ختمه شوله څنګه ختمه شوله چې کوم باسره خلک وو هغې بیا هغې ته پیشکش وکړو هغې ته لالچ ورکړو د پیسو هغې ته بیا دمکیانې ورکړلې که تاسو روغه نه کوئ که تاسو د هغې اف آی آر واپس نه اخلئ نو موږ به تاسو سره نور دا کار وکړو هغه خلک چونکې د هغې څه نه وو هغه ځکه په شا شو ویرېدل او خلک خلاص شو اوس دغه یو واقعه چې راغلی د هغې کې چې کوم اف آی آر درج شوی دی هغې کې کومې دفعې لګېدلې دي 340 یا 354 A ما لحاظ لږ هغه وکتو چې پاکستان پینل کوډ کې 354 A د دې تشریح څه ده د دې ډیفینیشن څه دی 354 A څه ده چاته به دا پته نه وي اوس اف آی آر کې د دې ذکر شوی دی 354 A هغې ته لیکلي دي دا چې دا هغه جرم دی چې یو کس فورسفولي په زور باندې د یو جینۍ نه د یو زنانه نه په سرعام د خلکو په مخ کې هغه بربنډکي د هغې نه کپړې وباسي هغه کپړې د هغې نه وشلې د هغې د خلکو په مخ کې بېعزتي وکړي 354 A دا وایي چې یو کس دا کار وکړو او هغه باندې دا دفعه ولګېدله لاګو شوله د هغې سزا څه ده سزای موت بیا څه دي عمر قید یس ټیک ده پاکستان پینل کوډ د هغه وخت کې قانون کې دا ټول څیزونه ډیفاین شوي دي د هر څه شوي دي اف آی آر کې هم دا اندراج شو اوس دلته لحاظ مشکل کم ځای کې دی یا به دا څیزونه به عدالت کې ثابتول هم وي بالکل صحیح ده ګواهي به څوک ورکوي څوک به وي هغه جینۍ چې هغه د یو کمزوري د یو غریب خاندان سره تعلق لري آیا هغه به دې جوګوي چې هغه راړ شي جوډیشل مجسټریټ ته یا عدالت ته او هلته د هغه خپل سټیټمنټ ریکارډ کړي چې ما صدا دا کار شوی که هغه د هغه ځای نه بهر راوځي د هغه پوره خاندان ته به تحفظ څوک ورکوي آیا ریاست د دې خبرې ذمهداري اخیستې د هغه به تحفظ ورکوي آیا عدلیه به بیا د دې څیزونو تحفظ ورکوي نه بالکل نه ځکه چې کله د قانون نافظ کوونکې ادارې دي هغه بیا تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي اوس ټول څیزونه خو موږ دلته دي ټیک دی پولیس اف آی آر هم وکړو هغې کې دغه دفعه هم ولګېدله کوم چې لګول دي د هغې سزا ډېره خطرناکه یعنې سزای موت دی یو عمر قید دی خبره هغه دا چې دا تحقیقاتي عمل دا انویسټیګیشن د دې دا پروسس دا بیا هلته ثابتول دی کې بیا ریاست حکومت پارټي جوړیږي که نه ځکه چې دغه زنانه جرم سو هغه خو بورقه اچولې وه هغه خو پټه وه روانه وه هغه په هغې کې محفوظ پاتې نه شو کم کس چې دا کار کړی دی نو آیا ریاست د دې خبرې
به مثال نه جوړیږي چې دا یو کس دا یو فرد واحد پوره معاشره د پاره یو مثال جوړ کی چې په برقه کې یو زنانه روانه ده او تاسو هغه پاغي کې پرې نه خودله ریاست بل دې خبري یا حکومت بل دې خبري تاسو کوي چې اوس کم دغه 354 ا لګیدلې دا په عدالت کې ثابتيږي د دې بګواهان راځي او تاسو ته به ابرتناکه سزا درکړي کیږي او آیا دا بکیږي کنه ځکه چې فریق با سره وي ځکه چې د هغه با چې سره تعلقات وي ما خو ته ویل دا انساني رویه چې کله مون خبره وکړو بیا بزاغې لاره من کنزله کو من کنزله سکو تاسو پته چام چرته د پلار کنزله ونه کړله جی ستا د مور د سه حکم ستا د خور د سه حکم ستا د خزه د سه حکم لکه یې حیران دی مکه معاشره کې ګور د دومره جرمونه د ظلمونه د دومره ارس کیږي موږ په دې بار بار بحث کوو موږ مثال څوک نه دی جوړ کړی نه حکومت باغی کې پارټي شوی نه دی بالکل صحیح حکومت هغه خپل هغه جرم چې کم کیږي نو هغه خپل جرم هغه د معاشره یا د هغه د خرابې هغه ګڼل نه دی نه هغه تسلیم کړي دی نه هغه ته حکومت ته د خلکو ته په دې شنو باندې چرته ووټ ملاويږي بالکل صحیح دا یو مثال مونږ جوړ کو نو چې زمونږ خويندې زمونږ لونه زمونږ مېندې دا چې کوم د تحفظ یقیني شي او دا د ریاست بنیادی ذمہواری ده تحفظ به مال راکې تحفظ به زما خور لور کې تحفظ به زما لور لور کې من د ماشومانو د تحفظ غمو کو چې په کور کې پسې تالی ولګو پریدو من د خپل خويندو په بازارونو کې وساتو عمومي توګه دا خیال راځي کنه د مقدم کیس کې دا خیال راځي چې په اسلام آباد کې د دوانو تعلق او تعلق نه وې ساتل دوی بدانه وکړي پړې خان کې تعلق هم نه وکړه په برقه کې مو وکړه په پرده کې مو وکړه به هم تراله له کپړې تی وباسي ارهام په کوهات کې چې کوم نه په کور کې وکړه د کور ته پسې دنه نه را لکنه نو زه خبرو زم دا کومه چې کوم ځای کې بیا دا شي زونه ک ریاست خپل ځمېداري وګڼي او هغه دا مثال جوړ کی خو مشکل ده کده طرف ته څوک پاملرنه وکي صحیح مانو کې دغه متاثر خلکو د هغه ته انصاف ملاو شي ټیک دی سورازو د پاره میډیا کې ګرمي خبرې روانې دي موږ هم پاغي ډیبیټ کوو خدای د دې غټه دغه چې حکومت په دې کې فرق کېدل پکار دي خو مونږ ته روایتي معاشرتي رویو کې بدلون پکار دی او هغه رویه مونږ ته د برابرۍ په صد د خزل تحفظ د خزو د ساتنه دا مونږ ته کول پکار دی ما تاسو ویل چې زمون کنزله د خو خزینه شورږي ستا د خور ستا د مور ستا د لور دا زمون د کنزلو امي آیا زنانه صرف د کنزلو لپاره د علن کې په دې باندې زمون غیرت کی چې دا زما خور دا زما مور دا د انساني فطرت زمون په معاشره کې د ټول نه لوی رښتې دي چې پاغي باندې غد ځان وجلو ته تیاری خو په دې رښتو سره آیا مونږ چې تکدلې دي چې دا د چا خور و په دې خان کې هم د چا لور و دا چې کوم مقدم و دا هم د چا لور و دا د کوهار دا چې کوم دا وړه ماشومګي چې دا تل سنور د شلو کالو جینې و دا هم د چا لور و د دې لپاره مونږ به یې سم زموږ رویه دا چې بیا کله د خبرې راشي نو بیا دلته چې کوم غیر سرکاري تنظیمونه لري د پیسو د لپاره ډالرو د لپاره خلکو جوړ کړي دي هغه ته بیا د هیومن رائټس هغه راشي چې فرض کې سخت سزاګانې مونږ چاته ورکو نو هغه کې راشي چې دا د هیومن رائټس وایلیشن دي تاسو به دا سزا نشي ورکولای ځکه چې دا تاسو د انساني یا د انسانيت تاسو تذلیل کوي دا نه د پکار خو بل کس چې راضي او هغه سریام دغه شانتي کارونه کوي آیا هغه انسانيت هغه اخلاقیات هغه مذهب هغه اسلام هغه خپل تعلیم هغه خپل معاشره او ارسه هیر کړی دي آیا سزا د جرم ختمي سزا د جرم کم کار شوی دی په اسلام آباد کې چې د ملکیدو نه بعد تاسو د هغه پورا سر د پورا جسم نه بدن نه لري کوي دا انسانيت دی دغه انسانيت دی چې هغه ډی خان کې موقع شوی دا کوم انسانيت دی چې د شلو کال جنیټیک دی دا هغه سره څومره جرم او دا هغه سره څومره ظلم زیاته او دا هغه بچا سره س تعلق سب داسې حالاتو چې کس دومره پورې راضي کور ته ورننوزي او هغه په مخ باندې تیزاب اچي او بیا 15 شل ورځې په هسپتال کې پرته او دا هغه بیا مرګ واقع کی او بیا انصاف هغه ته اوسه پورې نه ملایي یو وړ شند ماخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکله لحاظ لږ شی وړاندې یو تبدیلی رااله تبدیلی په صوبایي کابینه کې راغلی دا په خیبر پختونخوا کې نه راغلی موږ خبر ورم چلو تبدیلی دا چې په کابینه کې یو ځل بیا د هغه نه یو وزیر یو مشیر صاحب لری کړی شو ډاکټر هشام انعام الله صاحب چې په شروع کې هغه د هیلث وزیر بیا د هغه نواغستل شو کارکردګي خنه د دې په بنیاد باندې هغه ته سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ورکو او نن بیا هغه ډی نوټیفای کو
نه هم ته واغس قلندر لودي سیب چې هغه د خوراک صوبایي وزیرو بیا د هغه محکمه بدل کړی شو هغه د ریوینیو محکمه ورکړی شو چې کوم د محکمه مال وي او مشیر کړی شو او بیا هغه نه هم محکمه واغستلی شو چې کارکردګي ښه نه ده دا تازه ترین اطلاعات دي خو دومره تازه ترین هم ځکه نو چې تا تم پته او ما تم پته صرف د نوټیفیکیشن دواړو ته انتظار ما غزول کلیپ پسې بل وخت موږ سره ډېر کمې وګنې ما به هغه راایستل هو چې نن یو 3 هفته مخکې او میاش مخکې دا خبره ما کړې وه چې د بجټ نه بعد به پدې کې چینجز یعنی بکیږي بهرحال دا د روټین کارت او د سرکار د حکومت تی وخت او د هغې خوښه ده چې څوک راولي کابینې نه او څوک د هغې نه وباسي دا دواړه لیا صاحب یو وزیر صاحب یو مشیر صاحب چې کوم لري کړی شو نو د دوی یو ځل محکمې بدلې کړی شوي دي چې کارکردګي ټیک نه ده د دې نه علاوه دا وخت کې یعنی د 25 جولای 2018 انتخابات شوي په 17-18 اگست باندې چې کله بیا دی حلف اخیستلو باقاعده د کابینټ جوړ شوی دی د هغه وخت نو اخلا تر دې وخت پورې یعنی تر نن ورځ پورې دریش کسان څومره 23 دریش صوبایي وزیران مشیران معاونین خصوصي چې د دوی 2-3 ځله محکمې بدلی شوي دي ټیک ده کابینې نه خلک وشتلې شوي دي مشیران دي وزیران دي په چا باندې د سېنات په الیکشن کې د پیسو اغستلو سکینډل ویډیو مخې ته رااله هغه په دې کې لري کړی شو چې کارکردګي ټیک نه و چا متعلق نور څه شکایاتو چې په خپل باندې ریزاین ورکو چا باندې ډیر زیات الیګیشنز دارال دریش کسان دي که زه یو نوم اخلم نو ډیر وخت په دې کې ولګي دا پوره ګنټه به د هغې دپاره کم وي خو دریش واړه فارغ شوي نه دي ګورې دې کې لږ فارغ شي د هغوی محکمې بدلې شوي تاسو ته دا وایم چې دریش وزیران مشیران معاونین خصوصي دا دي چې په دې 3 کالو کې د هغې محکمې 2-3 ځله بدلې شوي او دا وخت کې هغې سره څلورمه محکمه ده یو مثال به تاسو ته درکړم د اکبر ایوب صاحب شروع کې د هغوی سره CNW هو بیا لاړو ایجوکیشن ته بیا راغې پبلک هیلث ته دا سوري لوکل ګورنمنت ته کامران بنگش صاحب تاسو وایي چې دا سره IT وا ټیک بیا به راغې لوکل ګورنمنت هم ورکړه به انفارمیشن هم ورکو هایر ایجوکیشن سره هم دی شیرام ترقی صاحب اول د هغه سره لوکل ګورنمنت تاسو ګورئ چې بیا هغه ته صحت ورکړی شو بیا د کابینې نه بهر کړی شو بیا واپس راغې نو اوس هغه سره بیا د ایجوکیشن منسټری ده دغه شانتي کې دا نور زه د یو کس نو اخلم نو تاسو مې په دې باندې ډېر زیات وخت ولې مستقل وزیر پکې جګړه صاحب ده او چې هغه سره د فاینانس وزیر اعلی صاحب هم دی کنه دا وزیر اعلی صاحب خو خیر لکه لیډر دی ډرایور چارج نه وایي په ډرایور مستقل تایید کو نو ما هغه مستقل دی خیر هغه خو ټیم لیډر دی هغه چیف ایگزیکټیو دی هغه سره روس چې کوم ټیم کې خو ایس دې کې موږ د پرفارمنس خبره کوو چې راوسته د دې شاته وجوهات سری چې دا ولې لري کړی دي واضحه وجه خو نه ښکاري خدا همیشه دا کار شوی دی چې هر 15 میاشتې بعد حکومت تحریک انصاف په دغه کابینټ کې چینجز ضرور راوستي دي بار موږ دا خبره مخکې هم کړې ده اوس بیا هم کوو زه په دې فارمولا په دې منطق په دې فلسفه باندې اوس پورې پوه نه شوم چې 8 میاشتې یو وزیر هغه وزیر یا مشیری هغه په 8 میاشتو کې به څنګه پرفارمنس کارکردګي به هغه ښیي د کارکردګي د ښودلو پیمانه څه ده زه چې دا دریش وزیران مشیران ما وکتل چې د دوی 2-3 ځله محکمې بدلې شوي زه په دې فلسفه نه رسم لحاظ صاحب چې دا کارکردګي پیمانه څه ده تاسو پرې رسئ نو ترې راته ووایئ شوکت یوسفزۍ صاحب هم په هغه کې چې د محکمه هم بدله شوې وه د ته مخکې چې کوم د یو محکمه انفارمیشن سره لیبر چې کوم دی یو ورکړی و سره په خیبر پښتونخوا کې څه وزیران او مشیران فارغ کړي شي اجمل وزیر صاحب د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر هغه به فارغ کړل شو سلطان محمد صاحب د چارسای سره تعلق وزیر قانون او هغه مستقل کوسه پورې نه به اوسم مستقل وي خو هغه ویډیو رااله د غیر پسې فارغ کو حالانکه اوسم بعض خلک کوشش کوي چې کې راشي عاطف خان شهرام ترکی شکیل خان دریوانه فارغ کړي شو خو به دریوانه ان شو دین علاوه حمایت الله صاحب ملک حمایت الله صاحب توانایی مشیر ضیاء الله بنگش لومبه د تعلیم او بیا د IT او ور سره به چې کوم دی غزن جمال صاحب معاوني خصوصي د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن لپاره بي دریوانه چې کوم دا فارغ کړي شو ولکه ویل شي د چې تاسو په رضاین ورکړي دا نن چې کوم دوه وزیران دي دوه وزیرانو ته هم ویلی شوی چې تاسو خپل استفاګانې جمع کړئ خو دوانو ته ویل چې موږ له لګ وخت راکه موږ کوشش کوو
د کوشش چې کوم سرچشمې دي کوم سرچینې دي کوم مرکزونه دي دوی دوانو د هغه سره رابطه قائمه کړې او د ډېر ورځې نه لګیو وسره د کې چې کوم وزیر دغه سره ورځ ملاو شو نو د مخکې نه یو سره جنډا یو ته چې څنګه ریل گاډي راځي نو مخکې نه ته جنډا منډه وخوځي نو ته ډېر د مخکې نه کیلومتر دوه مخکې نه خودلی شي چې حالات خنه دي او ځان حساب کتاب برابر وا هشام انعام الله صاحب د سلیم سیف الله دی د فیملی په زور راغلی او هغه له د صحت محکمه ورکړه د دې وجه نه چې دا ډاکټر هشام انعام الله دی خو هغه د صحت په محکمه کې په هغه وخت کې په هغه باندې برکی صاحب ډیر زیات تحفظات سره کوي چې د زما خبره نه مني صحت محکمه نشي چلول نو د صحت محکمه والی خو جون کې د سلیم سیف الله دی ته پته چې زمونږ په پالیټکس کې ډیر زیات د نزور دی نو د هغه په زور باندې د سوشل ویلفیر محکمه ورکړه سوشل ویلفیر محکمه عموما د هومیوپیتک ټایپ محکمه راته ویل چې نه کارکړدګي ډیره پته لګي نه دا خرابې پته لګي خو د هغه باوجود د هشام انعام الله سره متعلق دی چې دفتر ته ناراضي په باندې یو شکایت دا هم اړ حالانکه د وزارت ته پته زموږ وزیر اعلی صاحب دا نوټیفیکیشن کړی چې وزیران به کم از کم 2 ورځې په هفته کې دا به خپل سیکریټریټ دفتر ته ځي په هشام انعام الله چې دفتر ته هم نه راته ډیر او په دته ویل شي چې خپل دغه ټیک قلندر لودي صاحب اصل کې راغلی او د دې په مختصر دا کوم چې قلندر لودي صاحب د 2002 نه د 2008 پورې د مسلم لیگ قاف په ټیکټ باندې پاس شوی جی د مسلم لیگ قاف د ټیکټ نه پاس کېدو نه پس قلندر لودي صاحب بیا چې کوم دی هم د قاف لیگ پر ټیکټ پاس شو په 2008 نه د 2013 پورې د منصوري سره تعلق دی په 2013 کې دا آزاد پاس شو او د آزاد پاس کېدو نه پس پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو چې د پرویز خټک صاحب سره ډیر زیات قریبي تعلق او هغه پرویز خټک صاحب دا 15 کاله وزیر خوراک وساته په دې دوران کې کوړه ګرانېدل کاردانېدل د یو ټیپیکل فارموله دا و زه پنجاب سره خبرې کوم پس وکړم د هزار نه په دې قطار چې د وګدوګ د یوټیلیټي سٹور ته نو دا ډېر ظالم مزاري اگر له صرف دومره دوش چې دای لري مخکې وسی حساب کتاب یې نشم ویلې قلندر لودي صاحب بعد هغه د خوراک وزارت په د باندې ډیر زیات د غراله تاسو ته پته و زمنګ د چینو او د غنم یو غټ سکینډل په ټول ملکی سطح مخه ته راغلی چې باغی کې د خوراک محکمه دا وزیر صاحب په هغه وخت کې او ورسره د سیکریټری چې کوم دی هغه دوه باندې شکایت وشي په هغه مسله کې چې کلم کې قصص خېدي جنگیرترین والے چې کوم رپورت پاره کې دا قلندر لودي صاحب د خوراک نه پس وزیر مال کړل شي وزیر مال چې کوم دی دا هغه محکمه چې پټوارین ګرداوران در سره خو د سر عملی توګنی د ډیپټي کمشنر سره د دې وجه نه دا محکمه هم څه دومره خاص نه و او د سوپیریور چیرمن د محکمه والی مال چرته بل محکمه راکې خو هغه محکمه کې چې کوم نن د هغه نه محکمه هم واغستل شو قلندر لودي صاحب متعلق هم دا دغه چې نت سوک مطمئن او زبر تخپل یو ذکر وکما چې کله د وړو یو شارټیج نو د سره ز په سیکریټریټ کې ملاو شوم او موت الزیجی د اخبار ریپورټر ما د وړو مسله د وړو قیمتونو مسلسل سیوا کیږي لګراته وای تاسو به د غنم خریداري کله کې نو ته اخبارواله مایلا وای تاسو لمن یو وزیر ساتلې د غنم شوکت یوسف زیدی ته دا غ سره خبره کوم ما سره مکوا سوچو کا چې د سوال جواب دو بکار د چې دماته دغه وضاحت کړي وي دغه نه پستا اوس په خلیق الرحمن صاحب د خوراک رال چې کله تاسو کړي دغه جواب راکړي چې موږ دومره غنم الو دا باخلو پیسې مو ته دومره جاری کړی دا عجیب خبره ده چې دا وزیر خود خالص تعلق د پرویز خټک صاحب سره او د پرویز خټک صاحب په زور باندې تا تر دې د مکه د کابینه په دې څوکۍ باندې ناستو د متعلق ویل کېږي چې 15 کالو کې او ورسره په دې 13 کالو کې یعنی 8 کالو کې به حیثیت د کابینه ممبر او کې چرته تاسو ما پوس شوی ټیک دیګینه د عمر تقاضا هم دا و چې هغه مکمل خاموش شو هڅه خبرې کوي چې موږ وایو چې د حکومت اختیار کې دي په کار چې او چیف ایگزیکټیو صاحب د چا د کارکړدګۍ نه مطمئن نه دي تیر وختونو کې هم شوی دي چې د کې بدلون کیږي محکمه بدلیږي ټیک ده یقینا دي کې مشاورت هم کیږي د پرایم منسٹر صاحب بالکل صحیح مشر دي دا एकदम یا دا موږ وایو چې एकदम خو نه دي شوی هغه شوی دي خو وجوهات داسې څه جوړ شو چې را تاسو د کابینټ نه دوه کسان لری کوي یو دلته بل به محکمه یو وزیر صاحب هم د یو درې میاشتې مخکې هغه حلف اغسته خو سه پورې ورته محکمه نه ملاو شو د غنوم د فیصل امین ګنداپور صاحب ٹھیک ده علي امین ګنداپور صاحب
دوه کسان لري کیږي دوه کسانو په ځای باندې یو کس یا دوه کسان آیا دوباره کابینه کې شاملېږي هغه دوه کسان به څوک وي ٹھیک ده موږ بالکل دا نه وایو چې عبدالپروش خټک صاحب زوی وي موږ دا بالکل نه وایو چې او فیصل امین صاحب ته خو ورکړی شوی دی حلف هغه اخیستی دی خو محکمه هغې ته نه ده ورکړی شوی نو آیا هغه به وي خو فوکل پرسن اخیستلی دی عاقب صاحب د مسد قیصر صاحب ورور چې تاسو یادوئ زه غواړم یو خو دا شته فوکل پرسن لکه ښه کېدی شي لږ مخکې کېدی خو شي بچاجي خبره سو ډیګری به مخ کې ډاکټر امجد صاحب د هغې محکمې بدلی شوي دي دا موږ تاسو ډېر زیات ذکر وکړو چې دا کسان لاړل اوس یو کدی کې موږ د خبره کوو د یو وزیر صاحب چې هغه موږ په یو الزام کې لري کو اجمل وزیر صاحب چې دا یو آډیو سکینډل یو آډیو لیک رااله چې کله فورنسیک آډیټ شو یا دا غي پوره تحقیقات شو همدغه صوبایي حکومت چې په کوم الزام کې اجمل وزیر صاحب لري کړو هم د هغه صفای گواهی بیا ورکړه چې نه دا کار غلط شوی او هغه باندې هیڅ قسمه د الزام ثابت نشو مو چې هغه د سړی ته پولیټیکل کیریئر ته ډیر زیات نقصان ورسو نو آیا هغه بیا چرته لاړو بهرحال هغه د اجمل وزیر صاحب خپل معاملې ده چې آیا هغه بیا د حکومت نه کم حواله سره خپل تپوس کوي کنه کوي دا څومره نقصان شو څومره هغه ډیر کوشش وکړو خو لاسب زه په دې باندې بیا هغه زمادي چې د کارکردګۍ پیمانه د دې بسنګ پته لګي دا به څوک آئیډنټیفای کوي آیا صرف دا وجه ده کنه الزامات د کرپشن دي مبینه کرپشن به مونږ یاد کو که آیا فرض کړه کرپشن الزامات وي نو د وزیرانو خلاف بیا چاینوس تحقیقات څخه غړي چې کم تاسو وختي مسنمونه یاد کړل چې غزن جمال صاحب په کې ریزاین ورکړی دی که په کې ضیاء الله بنگش صاحب دی یا که نور خلک دي او که آیا فرض کړه انویسټیګیشن شوی دی نو هغه بیا تاسو پبلک کوي ولې نه که فرض کړه پبلک کیږي نو ناقصه کارکردګي هم ده کنه ناقصه کارکردګي هم ده کنه او نو ما خو تاسو اول وی کنه چې دا کارکردګي باندې دي کنه یار یو سړی یو ځکه ګوره یو سړی یو ځکه دومره پاتې شي نو بدلګي پته یار په عزت لاړ بس پکول نه پکار خو زما خبره ده چې دی لکه د سلطان محمد صاحب ویډیو را الله او ښکار یو خبره وا د چکم ضیاء الله بنگش صاحب دی د وزیر اعلی صاحب سره اختلافات د مخ کنه او هغه اختلافات کاته کې چکم د غلط کې چې به د جنگیر ترین صاحب په زور دلته په کابینه کې ناس هغه لاړه دی غزن جمال صاحب چې کوم دی فل برایټ سکالر د امریکای نه کوالیفاید کاسو خو ماته د هغه د محکمې کسان وای چې بالکل نو خبر د محکمې نه د خپل محکمې له مو سره و نه پاره کې څه انټرست راغستا ما سره ګور دا چې په دې کابینه کې نورم بلا راکیندي ریګولر راځي د خپل ډپارټمنټ خبر اوري سیکریټري بریف کوي دی یو سیس هغه علم ساتي بهشکه په دې کې بعضي اوسم چهيتي دي چې هغه لا تعال د چا خاص نظر دی په دغه وجنه بچ دي خو یو کارکردګي نه خودل چې کوم نه ګوره اکثر که سوال به ما ته پته ده دا سوال به د کامران منګش نه کیږي که وزیر الله صاحب را لري دغه نه هم تاسو کی او شوکت یوسف زئی د یو خپل علاج ورکړي او علاج داره چې محمود خان صاحب د ټیم کپتان دی هغه ته پته چې څوک په پیچ کې ودري څوک په گلی کې ودري څوک په مخې ته ودري څوک په گلی کې ودري دا هغه خوخره او هغه ګور هغه وایي چې سړی کې چونه نشي غسته بال نشي ودرول نو بس به خامخا دغه کی نسه تاسو مو چې هغه ټیک دی تاسو مو چې دا اختیار ګوره د هغې سره شته چې هغې په دې کې څه ټایم او څه وخت چینجز کول غواړي ریشفلینګ کیږي که اوس دوباره محکمې ردو بدل په دې کې کیږي په هغې باندې خبره هغه نه کوم زما بیا بنیادي سوال هغه دی چې زه په دې منطق په دې فلسفه نه پوهېږم چې شپږ اووه میاشتو کې د کس پرفارمنس کارکردګي پیمانه به څه وي اووه اته میاشته کې به تاسو د هغه نه څه توقع تمه لرئ چې یو سړی چې کوم ځای کې پرایم منسټر په دریو کالو کې پرفارمنس نه ښیي چې کوم ځای کې چیف منسټر صاحب په دریو کالو کې پرفارمنس نه ښیي چې کوم ځای کې یو څلور پنځه چهیته وزیران هغه په خپل ډپارټمنټ کې په 13 په کالو شپږو کالو کې یا په 13 کالو کې پرفارمنس د هغوی نه ښیي یا نه ښودلی کېږي نو آیا دا چا سره بیا داسې د الدین چراغ دی چې هغه په شپږو میاشتو کې کارکردګي ښیي د هشام انعام الله د چا په زور راغلی جی ټیک شو محب الله صاحب ټول د چا په زور راغلي یس ټول د چا په زور راغلي دي عوام په زور ووټ نه عوام نه علاوه نو عوام دغه ووټ خو چې کم دی نو دغه چې کم دی 99 جمع 16 چې کم دی 115 کسانو وټونه غسي د بل پر زر راغلي 115 غسي دي خو کوم ګور ور سره غټه خبره ده چې څخه د موګي په زور ټوپونه وای چې موګي مضبوطی د مخ ته چې د ضیاء الله بنگش موګي به نو و ته بس بیغم د کابینې نه په هوا کې څو پورې ترين سیبونو هغه په خو غټه خبره دی ټولو کې چې کوم دا هغه دا
چې دی وخت کې ښکاری داسې د کابینې د دینه پس نور چینجز چې کابینې کې صحه د پوزیشن وای د مې طرف ته زو اخیری خبرو کوم تاسو ته ما چې هیته یو څو وزیران یاد کړو نمونه مناخله خو تاسو غواړئ چې زه خامخا وایم د پبلک اکاونټس کمیټې میټینګز کال شوې دي په ابټاباد کې چې دلته لګ ګرمي ده هلته لګ موسم خده نو پر فضا ماحول او مقامات تی هلته بچ خلک چکر هم لګي ګلیت مليته ټي ای ډي ای به هم واخلي او د پبلک اکاونټ کمیټې میټینګ هم وشي پبلک اکاونټس کمیټې میټینګ هله کېږي چې کله د مختلف ډپارټمنټس متعلق د هغې د 13 کلونو اډیټ لري راشي چې په دې ځکه دا یا خورد بورد شوی دی یا د کې پیسې چې کوم دینو دا ټیک نه دی لګیدلی خزانه ته نقصان رسیدلی اوس هغه د پبلک اکاونټ کمیټې میټینګ چې کوم راوختلې شوی او هغه کومه ایجنډا شیر شوی دا د ټولو نه زیات اډیټ پیری د ټولو نه زیات اډیټ پیری چې هغه د 15 شونه هم زیات دي او د هغه میټینګ به 100 ورځې کېږي مسلسل 15 ورځې د ټولو نه زیات میټینګز به په کوم ډپارټمنټ کېږي په ماحولیاتو او د اډیټ پیری په سره غلي د په بلین ټری چې په هغه کې د اربونو روپو به تقاضاګینو شوی دي نو منسٹر د هغه سوک ته بیا حالت چا وس نه رسی چې هغه منسٹر منګلک دیکا کو ځکه چې هغه په تیر وخت کې هم منسٹر او په دې وخت کې هم منسٹر دغه دغه تعلقات بره مضبوط نو خان صاحب د ترور زوی کی چې سوم د خو بس بهر حال مال توي چلته بیا چا وس نه رسی چې هغه د دې داخله کوي چې څنګه د ترور زوی اصل کې د عمران خان مور او د اشتیاق رمل صاحب مور چې کومه دا د ترور لونوي او دغه وجنه د وی قربي تعلق دی د وجنه کې خو یوازې دا نور هم بلا وزیران چې کوم دي د سوات دی او د ملکند دی هوی ساخو چهيتي دي یو وړ شاند ماغلو ویلکم بیک ټو د شو عرفان صاحب نن دوا غټ خبرونه مخه درال یو غټ خبردار له ایس پی آر جاری کړ خو 13 ورځ چې کوم مختلفو کسانو چې کوم د خبر متعلق خبرې کړي چې 13 مازیګر ماسپخیم د چترال ارندو علاقې کې د یو کمانډر سره د 15 افسرانو چې په ورسره یو سلويخت چې کوم سلويخت چې کوم اهلکارو پاره کې د بارډر سکیورټي فورس او د افغان فوجیانو هغه پاکستان ترال او پاکستان ته ریکوست وکړ چې مونږ ته خطر ده په افغانستان کې یعنی دا هغه خلک دي چې د افغانستان حفاظت وکړي مونږ ته خطر ده مونږ مهرباني وکړئ مونږ له د سټیټس اف ریفیوجی یعنی د ماجر حیثیت راکې مونږ له پناه راکړي پناه راکړي مونږ ته چې کوم ځکه چې مونږ ته خطر ده دا کوم زیو دا ارندو علاقہ د دې نه اغاړه نورستان دی جی او کونړ دی ته اغاړه دا دوی علاقې دي او په دې کې رال تاسو ته پته د کونړ او نورستان تقریبا ویل کی چې زیاتره د وخت د افغان طالبانو په قبضه کې راغلي دي او دا هغه چیک پوسټونو چې کوم کالام او بریکوټ ته ویل کی د دې علاقې تقریبا د 13 هفته لسو ورځې د طالبانو دوی ته سپلای لاین بند کړو یعنی یو فوجي چې کلم په چک پوسټ کې ناس نو دغه لپاره دا ضروری دی چې په چک پوسټ کې خو دغه لپاره دا ضروری دی چې هغه ته ریګولر خوراک هم راځي هغه ته ریګولر وسله هم راځي نو علاوه دا حفاظت کوي کلم دا سپلای لاین دی ته بند کو لار دی ته بند نو دا ته محاصر کوي دا تا گیر کو نو پرون شپک سلويخ چې پاغي کې 15 کما افسرانو یو کمانډرو او ورسره سلويخ فوجیانو دا ټول داخل شو په پاکستان کې پاغي کې چې کوم د بیمارانو مو د هغوی انیشل علاج مو کو روټي وغیرہ مو لور کړل ماغو متعلق د افغان حکومت سره دغه چې کوم د رابطه هم شوې ده دا خبر دی چې نن ایس پی آر تقریبا د ماسپخیم ټیم کې جاری کړ چې را د شپک سلوي افغان فوجیانو دا یو ځنې واقع نه ده د جولای په لومبۍ هفته کې تاسو ته پته چې په جون کې فوجیان راوختي او هغوی هم ریکوست کړو چې موږ تم خطر ده نو 15 فوجیان هغه چې د جولای په لومبۍ هفته کې واپس افغانستان ته ولېږل چې تاسو واپس لاړ شي دا د ما صرف دی وجه ویلي چې کله دا بیان رااله نو د افغانستان د حکومت د دفاع د وزارت ترجمان اجمل شینواری ویلي چې نه زمونږ یو فوجي نه دی دغه شوی مطلب سرندر شوی نه دی اوس غټه خبره ده چې دا فوجیانو د هغوی ویډیو رال کړي شي دا هغوی ویډیو هم پاکستان یو مطلب بیانونه هم جاری کی د هغوی باقاعده پاکستان ته داخل شو
پاکستان نه ریکوست کو دی وخت چې افغانستان کې کوم د اړی ګړی سچويشن نه پاغي کې د ټول نه زیاته خطر او کورن چې انګریزي کې ته موږ ډیمورالایز چې کوم خلک دي هغه فوجیان دي. یا به موږ دا خبره کوله چې دا طرف نه کوم بیان راغلی نو هغه د دې بیان تردید کړی دی او چې زمونږ هیڅ قسمه د خلک هغه سره رابطه کړي نه هغه اخوا اوریدلې دي. آیا د خلکو ویډیوز مخې ته راځي د خلکو خپل بیانونه مخې ته راځي چې او موږ د غلطه واچ کوم ایس پی آر دا اړه بیان جاری شوی دی نو هغه دی کې دا وایي چې کوم دغه بارډر دی کوم دغه ځای دی نو هلته چې کوم د دوی چیک پوسټ او یا کومه علاقه او هغه باندې دا ډیپلای یو تعینات نو دوی د هغه نور حفاظت نشو کولای ځکه چې کوم ځکه بیا وسلواله ډلې یا طالبانو یو ګروپ دوی باندې راغلي دی یا دوی سره هغه مخامخ شوی هغه به دوی باندې زورورو او دوی بیا وسله غورځول دا یا دوی خپل ځان بچ کولو لپاره چې هغه خلک اوس مونږ نه پریدي خپل ځان مونږ بچ کوو نو هغه لپاره مونږ سره دا لار ده چې مونږ بارډر کراس کو او مونږ کده سي کراس کوو بارډر نو مونږ ته مسله راځي نو هغه یو ریکوست کړی او په ټول رااله ټول په یو ځای باندې رااله خو د کمانډر په مشرۍ کې افغانستان د خبرې تردید کوي هغه د خبرې تردید کوي. اوس چې کوم بیان جاری شوی دی موږ سره د هغه ځای که تاسو سره وي ما ته اوسه پورې نه راغلي تاسو سره ویډیوز وي چې دا خلک راوړېدلي دي یا دا سیستم یو ویډیو جاری کړی دا چې دا روان دي بس نور هغه پته نه لګي چې فوجان دي یس دا او عام خلک کده ځکه چې دا خلک پته نه لګي چې دا افغان عسكر دي هغه فوجان دي عام خلک کسي او چې راځي دادي دا ویډیو سټیټمنټس مخې ته راغلي کنه او زم دا چې ما ته هم د سنې دي راغلي نو زه دې خبرې اوس هغه شانتي تصدیق نشم خو ایس پی آر منګه د ایس پی آر کوډ خو هغه خو بالکل وایي ځکه چې هغه ترابطه ور سره شوی د نو هغه راغلي خو چونګې موږ سره رابطه نه شوی موږ سره ثبوت نشته فیکټس نشته موږ سره ثبوت خو افغانستان یس نشته نو موږ سره هغه موږ د خبرې بیا شانتي تصدیق نشو خو د افغانستان د ننګرهار صوبې چې کوم گورنر د ضیاء الله مرخیل هغه ویلي دي چې په 13 هفتو کې پاکستان تمن 39 لاشونه چې کوم دي دا د هغه خلکو ورکړي دي چې کوم پاکستانی راغلي دي او دلته د افغان طالبانو سره جنگیدل خدا مړی چې کوم د مونږ آی سی آر سی ته ورکړي او آی سی آر سی لګیدل دی هغه پاکستان ته راړولې دي خو آی سی آر سی د دې خبرې تردید کړي دي چې مونږ یو مړی هم نه راړولې مونږ په ټول سیس کې نه یو انوال دغه ریاست ګوره یو حالات ډیر زیات کشیده دي هغه طرف ته دي او مختلف انفارمیشن مونږ ته راځي د انفارمیشن فلو چې دا معلومات چې نو هغه ډیر زیات دي او په دې کې ډیر زیات خبرې چې نو هغه دروغ دي ځکه چې کومه بیا رابطې کوو هغه تصدیق کولو لپاره مونږ سره هغه شانتي ذرایع نشته ذریعہ نشته ځکه چې هغه کوم حکومت دی نو هغه خبرې کوي چې کوم هغه په فائدہ کوي هغه ته فائدہ ورکړي هغه ځای مقامی خلکو نه تاسو ته پوښتنه کوي او تاسو ته حقیقت وایي صحیح خبر ورته کوي نو هغه بیا په ځان باندې یریږي د دوه خبرونو هغه یریږي یو خبره ده چې یو خو هغه تاسو کوټ کولای نشي په خپل خبر کې یو یره د هغوی د وسلوالو ډلو نه طالبانو نه دوی یره د هغوی د خپل حکومت د خلکو نه ده چې د دوه خلک بیا مونږه نه پریدي ځکه بس خلک خاموش پاتې شي نو معلوماتو را رسیدو هغه فلو ډیره زیاته ده تاسو چې مختلف میډیا چینلز کول او کې تاسو مختلف خبرونه بیانونه راشي په یو کې هم هغه شانتیس یو شانواله نخکاری چې سړی باغې باندې پورا پوخ یقین وکړي چې او دا یو خبر کم راغلی دی نو د کې خو افغان حکومت د دې تصدیق کړی دی چې چمن باندې زمونږ چیک پوسټونه چې کوم دي هغه طالبانو اغستې دي جی یعنی دا وی پسپین بولدک چې کومه ایشو و پاره کې راغستې دي دا هم وی تصدیق کړی چې د کورم سره نږدې کم د پکتیا علاقې د پاغه خوست علاقې د پاغه کې هم مونږ نه افغان طالبانو د ځین نیولې دریم چې کوم ځای افغان دا هم تصدیق کړی دی چې نورستان او د کونړ زیاتره برخه خصوصا سرحدي علاقې چې کومه ده هغه د افغان طالبانو په قبضه کې راغلی یعنی د دې درو ځایونو تصدیق کړی باقي تاسو ته پته ده چې په جنگ کې ټول نه زیات چې کوم مال خرڅیږي هغه پروپاګاندا هغه د دوانو اړخونه خرڅیږي خو د دې دوانو افغان طالبانو د دې تصدیق کړي د دې وجنه د پاکستان د پولیس سره نږدې علاقې دي او په دې باندې چې کوم د پاکستان اوس هم فکرمند دی راتلونکي پروګرام کې به ذکر کوو چې د دې فکرمنتوب د لپاره پاکستان د کوم ځایونو کې افغان مهاجرین راځي دا غي انتخاب کړی دی په هغه نورم په تفصیل سره خو دی وخت کې ما وغوښتل چې د افغان افغانانو د ساتنې لپاره کوم فوج دی هغه په مختلفو ضلعو کې سرندر شوی دی یو ښکارا غټ جنگ سوای د قندهار نه یا په یو ضلع نیمبله کې دا غي نه علاوه په نور ځایونو کې داسې غټ جنگ نه دی شوی د نخ منځ وخت سر ته ورسید اجازه راکړئ د الله پامان